ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دې وخت کې د NA24 د کرین په نښه باندې د قومي اسمبلۍ د ضمني انتخاباتو امیدوار دی. برخه مو ولې اخیستې ده؟ چا کاغذونه نه جمع کول، چا دا ضروري نه غوښتل چې په دې NA24 کې عوام هم دي، د دوی به څه حقوق ومي، د دوی په پارلیمنټ کې د اواز حق ومي. د 400 سیاسي خلکو دا نه غوښتل. زه رامخکې شم څه وخته پورې بلا مقابله چې یو کس هم کاغذونه نو جمع کړي، بیا پکې نور خلک رالل، چانس نه پراتو، په 3 غنټو کې نورو کسانو هم کاغذونه جمع کړل، زه خوش شو جمع کړل. خو ګرانو کتونکو په دې نیت باندې ووتو چې موږ ته چانس او موقع میلاو شوله. نو یو خو راتلونکي وخت کې چې څوک الیکشن کوي او MNA توپ ته ودرېږي نو هغه سره به غم وي چېرې یو میاشت له 3 میاشتو له خو یو MNA راغلی و، د هغه نوم الف خان شیرپو و. یو خو د کلي نه نه ووتلی، شپه ورځ به چې کوم دی نو په دې 400 کې و، لکه د خریړي به نه روته یا به د نورپرست د ګل شانتي نه اکثر چې کوم دی په دې فیسبوک باندې د پیریانو شانتي را نازل شي، بیا به روک پي. د تیرو 10 کالو راسي دا حلقه چې کومه ده یتیمه ده، یسیره ده. د دې ډېر زیات فنډنګ چې کوم دی نو هغې کې کرپشن هم شوی دی او فنډنګ هغه اخیستی شوی هم نه دی. دا فنډ هم رایستل دي، انشاءالله ځان کې دا توان لرو چې دا فنډ به هم روباسو او کرپشن کوم ځای کې شوي د هغې هم تپوس پوښتنه کوو. دویمه خبره، بېنظیرن کوم سپورټ پروګرام کې د 9 لکو نه زیات خلکو کارډونه بند شوي دی، هغې کې د 400 هم دي. په لومبني فرصت کې به هغه زنانو ته کارډونه دا حکومت ازادۍ او دې کې یو مزید اضافه راولو، په دې به کار کوم. درېیمه مسله، دې وخت کې زموږ کروندګرو ته د اوبهر ډېره غټه مسله ده، لښتي به وباسو، خو زموږ کرونده ښه شوه نو زموږ معیشت به ښه شي. بدقسمتۍ نه د کروندګرو ته هېڅ چا پاملرنه نه کړې او بیا سیلاب راغلی دی، د خلکو پټوي هغې ته خوره ور نه کړی شو، بل څه ور نه کړی شو. نو زمیندارو له به اواز پورته کوم او د اسمبلۍ په پلور باندې به انشاءالله خو موقع راته میلاو شوه نو داسې به وچغېږو، داسې چې دغه ځای کې کمې نمونې ناست دي دوی ته به وښایو چې تاسو خو د خدمت په جذبه باندې راځئ که نه، هلته کې چې خلکو ته ودرېږئ نو خدمت کوم راځئ که نه چې په شریکه دا تنخوا نه اخلو، چې اعلان وکړو چې د دې دا سبسډي د اقام ته میلاو شي، د دې دا پیدا د اقام ته میلاو شي. راځئ دا مراغات نه اخلو. تاسو دلته کې راغلي تقریر نه شئ کولی، د خپل قام اواز نه پورته کوئ، دوی ته هم دا ښایو انشاءالله. بل کلي په کلي به زه کمیټې جوړوم، هغې کې به علما وي، هغې کې به ټولو سیاسي ګوندونو، ځکه چې الحمدلله د ټولو سیاسي پارټو د مشرانو مې خدمت کړی دی 21 کاله. نن د هغې کارکون ما سره ولاړ دي، د نومې ډلې د جمعیت، PTI، NP، قومي وطن پارټي، پیپل پارټۍ، جماعت اسلامي، مسلم لیگ نون، چې څونه ډلې دي د هغوی د کارکنانو له طرف نه چې ما سره کومه مینه راځي هغوی وایي موږ الف خان شیرپو پېژنو، الف خان شیرپو له ووټ ورکوو. انشاءالله په شریکه سره به کلي په کلي کمیټې جوړو. د جهیز دا لعنت چې کوم دی په دې باندې به کار کوو، د جینۍ کور ته هم کینو، د هلک کور ته هم کینو چې دا جهیز کم که، د دې جهیز نه څه نه جوړېږي، موږ پکې ذمهواري اخلو دا چې دا واده وکړو. ډېر خلک دا دي چې 3 تولې 15 تولې اوس نه شي کولی، د هغې دپاره جینۍ هم زړه شي، هلک هم زوړ شي، خو واده ونه شي. نو په دې باندې به کار کوو چې د جهیز دا لعنت چې کوم دی نو دا ختم شي. په هر اداره کې هغه خدایي خدمتګار چې هغه کې جذبه وي، یو کس پکې نوم پاسپورټ دی، نادرا ده، زکات دی، بیت المال دی، هغه هسپتال دی، هغه سکول تعلیم دی، صحت دی، څه دي. یو سړی ما ته کار کړي، زه به ورته وایم چې ورشه هلته زما کارکون ناست دی، هغه له ورشه. هغه کارکون به MS له ځي او MS ته به وایي چې دا جایز کار وکړه، پاسپورټ دفتر ته به وایي چې جایز کار وکړه، نادرا ته وایي جایز، دا نه چې سبا راشه ولې وجه به ترې معلوموي چې نه وي یو سړی د هغې نه پس هم خپله منماني ښیي نو بیا به سره د خپلو کارکنانو چې کوم دی هلته کې د بوسو سخې جوړو، دا مې هم د سره واده ده. بیا به قانون په لاسو کې لو، ځکه چې ته تنخوا اخلي او ته قام ذلیله کې، سبا راشه بله ورځ راشه، ته خبرې چې دې ځای ته راغلی دی
څومره پیسې یې لګولي دي دې دپاره چرګه خرڅه کړې ده چا نه قرض کړي دي دفتر ته راغلي او تا موډ ټیک نه دی سبا راشه ولې سبا راشه سبا راتګ به ني د نن کار به نن ختمو ګرانو کتونکو نورې ډېرې داسې خبرې په بل پروګرام کې به کوم پروګرام به اوږدېږي خو دې خلکو ته به ښیم چې ایم این ای څه وي د ایم این ای کار څه دی ایم این ای د قام تپوس څنګه کولی شي هېڅ چا سره مې اختلاف نشته ټولې سیاسي ګوندونه زما د سر ګلونه دي خو صرف یو موقع موږ ته هم پکار ده او دا موقع به څنګه وي دا بغیر کمپینه بغیر پیسو بغیر پوسټره زما ډېرې خویان د دې وخت کې لګیا دي کمپین کوي رونه لګیا دي او ایجنټان هم تاسو یې په خپلو خپلو علاقو کې د نن نه وځئ چې کرین نښه ده علف خان شیرپو دی راځئ 21 کال یې زموږ خدمت کړی دی دا 12 ورځې ولې موږ خدمت وکړو چې کله یې وګټو هم ستاسو په تعاون او په مرسته به د قام خدمت کوو ګرانو کتونکو اخره کې یو پیغام چې علف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق لګیا دي خلکو سره کومک کوي چاته ورسي چاته ونه رسي دې کې سوچ اجتماعي دی دا د الله د رضا دپاره دا نه په سیاست کوم او نه په بل څه کوم په دې کې تاسو زما ملاتړ جوړېدی شي ډېر زیات ګراني ده د دې حکومت د غلطو پالیسو په وجه باندې قوم ډېر زیات پریشانه دی نو په دې کې نومې خلکه چې کوم دی سیاست ته مه ګورئ د الله رضا ته وګورئ بره د الله کیمره لګېدلې ده او یا په خپل چم ګاونډ کې د غریبو بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو خیال وساتئ خلکو سره مدد وکړئ یا علف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره د کارکنانو د سهار نه واله مازدیګره پورې غواړي چې د بېوسه او بېڅوکه خلکو خدمت وکړي او کرین نښه چې کومه ده نو دا یاد ساتئ دا نښه چې کومه ده دا هغه نښه ده چې دې کې به دا خځلي اوچته وو صفایه به کوو او په 13 اپریل په راتلونکي 13 اپریل باندې دا انتخابي ټولټاکنې دي په دغه کې اوټ لروزه په دومره لوی مقدار سره روزه چې د خلکو ته ثابت دی چې علف خان شیرپو خو نه ګرځېدلو خو خدمت یې کړو د خدمت سله ورته میلاو شوله خو تاسو خدمت کوئ دغه شانتې سله به درکوو او که نه صرف چغې سورې وخې او صرف د الیکشن ورځو کې رانازلېږي نو منګه ستاسو خلاف یو ګرانو کتونکو 400 له ووټ ورکې ان 24 له ووټ ورکې د ان 24 ترقۍ له ووټ ورکې دا نه چې دا پالیسۍ به ټیک کومه دا ملک به ټیک کومه دا یا کالونه دا اورو نه څوک ټیک کولی شي نه چا ټیک کړه دغه تیندکونه خورو په تقریرونو کې راته خبرې کوي تقریرونه موږ ماښام په شکور کې نه خورو عملي کار به کوو پریکټیکلي کار به کوو په دې 400 کې به ښخېږم دا 400 زما ده دا 400 ستاسو ده دا زمونږ د ټولو ده راځئ چې سوچ اجتماعي وکړو د 400 دپاره وکړو د ځان هم به تپوس کوو د قام هم تپوس کوو او په جار به تپوس کوو مننه خوشحاله اوسئ